منصب د نبوت ښکاره کیږي چې پیغمبر چرته چاته داسې نه وي چې د ټولې خزانې دا زما په قدرت کې یعنی څه چې د الله په قدرت کې دا زما په قدرت کې دا چرته پیغمبر چاته داسې نه وایي او یو پیغمبر چاته داسې نه وایي چې ما سره علم غیب شته دی علم غیب دا صرف د الله خاصه ده د الله صفت دی او دریم چرته پیغمبر چاته دا نه وایي چې زه د الله فرشته یم بلکې وایي زه د الله بنده یم نو دې کې دا د نبوت چې کم منصب وي هغه ښکاره کوي چې پیغمبر دا به د انسانانو نه وي او دویم د پیغمبر سره علم غیب نشته دی او دریم څه چې د الله په قدرت کې دي دا ټول په ټول د پیغمبر په قدرت کې نشته دی بلکې کو پیغمبر یو کار هم کوي د الله په اذن سره یې کوي کو د معجزه ښکاره کېږي د معجزې صدور کېږي د هغې ظهور کېږي ظاهریږي د پیغمبر په لاس باندې نو دا فعل د الله وي چې کله الله وغواړي نو معجزه د پیغمبر په لاس باندې ښکاره کړي او چې کله الله ونه غواړي نو د پیغمبر په لاس باندې په خپله پیغمبر په خپل لاس باندې معجزه نشي ښکاره کولی کو الله وغواړي نو د ولی په لاس باندې کرامت دا ظاهر کی او کو الله ونه غواړي نو ولی په خپله باندې ولی د دا اختیار نشته دی چې د خپل کرامت ښکاره کړي نو دې کې د نبوت چې کوم منصب دی هغه ښکاره کړي کافرانو با مشرکین مکه با قسم قسم معجزې د نبی علیه السلام نه طلب کولې حالانکه نبی علیه السلام چې په کومه ځمکه باندې پیدا و مکه مکرمه نو 40 کاله د دې خلکو سره تیر کړي د خلکو د ډېر خوا نه پیژند چې نبی علیه السلام بالکل امي نبی علیه السلام لیکل او لوستل نه پیژندل په دې نه پوهېدو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خپل صفت دی چې پیغمبر علیه السلام په سکول کې سبق نه دی ویلی مدرسه کې سبق نه دی ویلی په داسې ځمکه باندې چې په هغه ځمکه باندې نه سکولونه یونیورسټۍ وو نه مدرسې وې نه عالمان او نه نبی علیه السلام چې یو سکول یونیورسټۍ کالج دغه رنګې مدرسې ته تللی دی او نه نبی علیه السلام د یو عالم خواله تللی دی تر 40 کالو پورې نبی علیه السلام د چا عالم نه علم نه دی زده کړی نه دنیایي علم زده کړی دی نه دیني علم زده کړی نبی علیه السلام بالکل امي لیکل او لوستل نبی علیه السلام نه پیژندل 40 کالو پورې په دغه معاشره کې د دې خلکو سره پاتې کېدو چې کله 40 کاله پوره شو الله ورله نبوت ورکو فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ناشنا او داسې ښایسته او داسې د حکمت خبرې شروع کړلې چې ټول عرب هغې چې کوم دی حیران کړل او بلکې چیلنج یې ورکو چې تاسو کې لوی لوی ادیبان دي لوی لوی شعرا شاعران دي درکې او لوی لوی پوهه خلک دي درکې نو فأتوا بسورة من مثله دا زه چې څه وایم دا زه چې کوم قرآن الله په ما نازلي نو د دې د یو ورکوټي صورت په شان دی یو صورت خو راوړی که نه ده حالانکې په عربو کې ډېر فصیحان فصیحه خلک بلیغان پوهه خلک فصاحت او بلاغت کې عرب ډېر چې کوم دی مخکې تلي وو خو بیا هم د قرآن مجید دغه مقابله یې نشوه کولی بلکې یو وړوکې صورت الله ورته وی راوړی وړوکې ټوله کې چې وړوکې صورت یې دا راوړی دی نشي راوړی نو یکدم نبی علیه السلام داسې ښایسته او ښکلې د حکمت نه ډکې خبرې شروع کول دا په خپله باندې یو معجزه وه چې دې خلکو ده ته کتلې فورا ایمان راوړي خو هغې خو د ایمان د راوړو شوقیان وونه د ضد او د عناد د وجې دي ته پته و چې نبی علیه السلام دا پیغمبر دی نو دوی به قسم معجزې چې کوم دی غوښتلې د نبی علیه السلام نو دا معجزه ته هم وغوښتله چې نبی علیه السلام سپوږمۍ ته اشاره وکړه سپوږمۍ یو په یو طرف پرېوته یو ټوکړه په منځ باندې دوه شوله بله ټوکړه په بل طرف باندې پرېوتله ټولې دنیا ولیدله یکدم چې کوم دی تیاره شوله دا معجزه الله پاک جل شانه د نبی علیه السلام په لاس باندې ظاهره کړه اشاره سره سپوږمۍ ته وکړه داسې سپوږمۍ ته اشاره وکړه سپوږمۍ نیمه په یو طرف پرېوتې نیمه په بل طرف شق قمر معجزه ورته وي بې شمېره معجزې د نبی علیه السلام په لاس باندې الله پاک ظاهري کړي دي صدور یې شوی دی خلکو لیدلي دي خو بیا هم د خلکو به قسم معجزې د نبی علیه السلام نه طلب کولې دپاره د دې چې نبی علیه السلام موږ ته معجزه ښکاره کړي نو موږ به ایمان نه راوړو چې چا ایمان راوړو نو هغې چې د نبی علیه السلام مخ مبارک ته کتلي دي هم ایمان راوړی
چې داسې ښایسته مخ دا د دروغجن سړي نشي کېدلی. د نبي علیه السلام د قرآن ته چې کتلي دي چې دا به نازلېدو نبي علیه السلام د ژبې مبارکې نه، نو هغې ایمان راوړي. خو چا چې نه راوړو نو هغې قسم قسم مطالبې کولې. نو دې کې دا مطالبه هم دی کوله چې که ته په رښتیا د الله پیغمبر نو پکار دی چې تا سره ډېرې خزانې وي. مطلب دا چې ستا د ملګري غریبانان دي په خپله باندې هم غریب نو پکار دی چې تا سره چې کوم دی حالان کې نبي علیه السلام کو غوښتلي الله کو غوښتلي د احد دا غرونه به ورته سرو کړي. خو د پیغمبر خدا شان نه چې دی به مالداري، دا خو ضروري نه ده پیغمبر سره. نو دوی ورته تر غریب بولي، تا سره د خزانې دار څه ولې نشته دي؟ که ته پیغمبر وې دا به در سره وي. او بیا ورته تا سره د غیبو دا خبرې ولې نشته دي؟ که ته پیغمبر نو موږ ته ووایه چې په شام کې د غلې څه ریټ دی چې ارزانه والو دلته ګرانه خرڅ کړو. یا په آینده وخت کې چې کم کم حالات کېږي دا ټول حالات موږ ته ووایه چې کوم زموږ دپاره ضروري حالات دي د هغې نه ځان بچ کړو، او کوم زموږ دپاره پیدمن حالات وي پیدمن څیزونه وي چې هغه خپل کړو، په هغې عمل وکړو. او دغه رنګې ورته به یې وي چې که ته پیغمبر یې ته خو زموږ سره یو ځای ګرځې راګرځې زموږ سره رالوی شوې، خوراک او څښاک کې اخیستل خرڅول کې ګرځېدل کې، نو ته فرشته ولې نه؟ نو نبي علیه السلام د دې جوابونه الله پاک ورته وفرمایل چې ته ورته وفرمایه چې ما کله دا دعوه کړې چې ټولې خزانې زما سره دي. ما خو د نبوت دعوه کړې ده، د دې دعوه مې نه ده کړې چې ټولې خزانې زما سره دي. او ما کله دا دعوه کړله چې زه عالم الغیب یم، علم غیب خو ما سره نشته. علم غیب څه ته ویلی شي؟ بعضې خلک وایي نبي علیه السلام ته الله انباء الغیب د غیب خبرونه ورته ورکړي دي، بعضې څیزونه ورته د پټ ورکړي دي خو عطوایي دي هغه ورته الله ورکړي دي. علم غیب هغې ته وایي چې هغه بغیر د واسطې چاته معلوم شي، او د کائنات ذره ذره ورته معلومه وي، دا صرف د الله خاصه ده. بعضې څیزونه الله نبي علیه السلام ته ښودي خو هغې کې واسطه ده، د وحي په ذریعه ورته ښودي، د وحي په ذریعه باندې. نو چې د وحي په ذریعه باندې یو څیز معلوم شي نو دې ته علم غیب نشي ویلي. د قرآن او سنت په اصطلاح کې دې ته علم غیب نشي ویلي. د ولی کرامت ظاهر شي یا ولی د څه خبرې وښودلی شي د کشف په ذریعه باندې نو دې ته علم غیب نشي ویلي، دا واسطه ده. او بله دا چې دا ذاتي وي نو دا عطوایي د نبي علیه السلام له چې الله کوم د غیب خبرونه ورکړي خو د الله له طرفه ته ورکړي شوي د وحي په ذریعه باندې، ذاتي د نبي علیه السلام نه دي. او د کائنات په ذره ذره باندې نبي علیه السلام نه دی خبر، الله نه دی خبر. په خپل هغه کس چې دې تپوس وکړي چې ستا د اسوخ پې د نبي سلام کوشي ویش بل 1 2 3 4 نو که علم غیب ورته وي نو فوراً به یې ویلي وکړه. نو ډېر علم غیب دا د پیغمبرانو سره نشته، دا صرف د الله خاصه ده.